په دې ویډیو کې تاسو کتای شئ دا یو حافظ قرآن دی او د 10 کاله بعد السلام علیکم خوږو پښتنو دا سیټ چې کومه ویډیو تاسو ته ښکاري دا یو حافظ قرآن دا یو 10 کاله مخکې دا څه شی وفات شوی لیکن دا چې کله د قبر نه راویستو دا داسې تر و تازه و لکه څنګه چې دا په دې ټیم کې ښخ کړی نو دا ویډیو را سره لاول وګورئ بیا پې خپلې یو څو خبرې کوم. په دې ویډیو کې تاسو کتای شئ دا یو حافظ قرآن دی او د 10 کاله بعد د خپل قبر نه رایستلی شوی دی. 10 کاله بعد د خپل قبر نه رایستلی شوی دی. دا ویډیو ستاسو په وړاندې ده. په 10 کاله کې دا چې قبر کې پروت و یو ذرم دا نه نقصاني شوی دی او نه په قبر کې خراب شوی دی. سبحان الله دا د حافظ قرآن د هغې شان دی چې الله جل جلاله له ورکړی دی. یو انسان 10 کاله په قبر کې تېروه او 10 کاله بعد واپس چې د قبر نه راوباسي په داسې حالات کې دی لکه په کومه ورځ دی چې دا خخاوه په دغه ورځ باندې چې څنګه دی تر و تازه و هماغه حالات کې دا اوس هم موجود دی. ماشاءالله دا د قرآن کریم کمال دی چې الله جل جلاله له ورکړی. یو انسان د قرآن سره مینه او محبت کوي هغه انسان خدای پاک په دنیا کې مو ورله عزت ورکوي او په آخرت کې مو ورله خدای پاک عزت ورکوي. او دا خبره ځان سره یاده ساتئ چې دا مقام دغه مرتبه صرف د حافظ قرآن دپاره نه ده. هغه کسان چې هغه د قرآن کریم حفظ نه یې کړی تاسو دا ویډیو وکتله په دې کې چې دا کومه انسان دی دا چې دی نو دا تقریبا یو 10 کاله مخکې وفات شوی لیکن نن د قبر نه چې راویستو نو دا هغه شان دی. دا ولې کله چې الله پاک قرآن شریف دی په زړه کې ایښودی نو الله پاک ولې نن دومره عزت ورکړو چې د هغه جسم یې څه کو خاورې نه کو او د هغه جسم څه دی هغه شان دی. ځکه که تاسو سوچ وکئ کله چې انسان وفات شي نو خلک یې زر زر ښخی که نه وایي دا بوی کوي نو د دې وجې نه دی نو الله پاک ولې دومره عزت ورکړو چې 10 کاله پاسې بعد یې راویستو او هغه هغه شان دی څنګه په کومه انداز کې چې هغه څه کړی خخ کړی نو هغه شانتې سره الله پاک په هغه انداز کې چې دوی کتلی دی نو هغه شان دی. ملګرو نو دا څه وجه کیدلی شي دا زمونږ د دین اسلام خبره ده ځکه چې تاسو خپل قرآن سره مینه وساتئ د خپل دین سره مینه وساتئ نو الله پاک هم تاسو له داسې ځګی درکولی شي که تاسو په قبر کې هم یې الله پاک له د شهادت مرګ ورکړو ځکه چې شهید په قبر کې ژوندی 10 کاله وشي نو هم هغه نه خاورې کېږي. کله چې یو انسان د الله پاک په قرآن شریف سره مینه ساتي د الله د دین سره مینه ساتي د پیغمبر علیه السلام په سنتو ځي نو الله پاک هغه له عزت ورکوي په دې دنیا کې ولې هم عزت ورکوي او په هغه دنیا کې ولې هم عزت ورکوي. څنګه چې تاسو دا کس وکوتلو چې یو څو کاله مخکې یو څو کاله نه یو 10 کاله مخکې هغه وفات شوی چې نن یې راویستو هغه شان دی لکه څنګه چې هغه په دې ټیم کې وفات شي او داسې تر و تازه و نن هغه دې وجې نه کېدلی شي چې هغه قرآن شریف په خپل زړه کې ایښودی او د الله د دین سره یې مینه وه. موږ ټول له پکار دی پښتنو چې دا زموږ دپاره یو عبرت دی چې ځکه چې موږ مسلمانان یو پکار ده چې دې نه یو عبرت واخلو او موږ هم د الله د دین سره مینه پیدا کړو د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې روان شو نو موږ له هم الله پاک داسې ځګی راکولی شي. ګوره که سوچ وکئ نو دا اوس هم د هغه شان دی څنګه چې په هغه ټیم کې